د حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها اسلام او په جنګ کې شرکت. حضرت ام عماره انصاریه رضی الله تعالی عنها ښه زنانه نه ده کومه چې د اسلام شروع زمانه کې مسلمانه شوه او بیعة العقبه کې شریکه شوه. د عقبه معنا دره ده. نبي علیه الصلاة والسلام په اول په پټه مسلمانول کول، ولې چې د مشرکانو او کافرانو به نوي مسلمان ته سخت تکلیف رسول. د مدینې څخه خلک د حج په زمانه کې به راتلل او د منا د غر په یو دره کې به په پټه مسلمانېدل. دریم وارې کوم خلک چې د مدینې نه راغلي وو په هغې کې دا هم وه د هجرت نه پس کله چې د جنګونو سلسله شروع شوه نو دا په اکثر جنګونو کې شریکه شوه، خصوصا احد، حدیبیه، خیبر، عمرة القضا، حنین، دمامه. په جنګ کې د احد د جنګ کیسه پخپله اوروي چې ما مشکیزه د اوبو ډکه کړه، احد ته را روانه شوم چې وګورم په مسلمانانو څه تېر شو او که څوک تږي زخمي ووینم نو اوبه به پرې وڅښومه. دغه وخت د دې عمر د 43 کالو و. د دې خاوند او 2 زامن هم جنګ کې شریک وو. مسلمانانو ته فتح او غلبه کېدله، خو لږ ساعت کې کله چې د کافرانو غلبه ښکاره شوه نو زه نبي علیه الصلاة والسلام ته نږدې ورسېدم او کوم کافر چې به اخوا مخ کولو هغه به مې لرې کولو. په اول کې دې سړو ډال هم نه و، وروسته ورکړې شو چې په هغې به یې د کافرانو حمله منع کوله. په ملا یې یو کپړه تړلې وه چې د ډېرو چیرړو نه ډکه وه. کله چې به څوک زخمي شو نو یو چیرړه به یې ترې راوایستله، وبه یې سوځوله او په زخم به یې پرې ډک کړو. پخپله هم څو ځایه زخمي شوه، 12-14 ځایه زخمي شوې وه چې په هغې کې یو زخم ډېر سخت و. ام سعید رضی الله تعالی عنها وایي چې ما د دې په اوږه د یو ډېر ژور زخم ولیدو. ما ترې تپوس وکړو چې دا څنګه و؟ ویې ویل چې د احد په جنګ کې کله چې خلک اخوا دېخوا پریشانه ګرځېدل نو ابن کمیمه دا وړاندې شو چې محمد صلی الله علیه وسلم چېرته دی، ما ته یې څوک وښایي چې کوم خوا دی، که چېرې نن هغه بچ شو نو زما خلاصي نشته. مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه او څو سړي د هغه مخکې راغلل، په هغې کې زه هم وم. هغه زما په اوږه ګوزار وکړو، ما هم هغه باندې څو ګوزارونه وکړل، خو هغه 2 زغرې وې، په دې وجه په زغره به حمله منع کېده. دا زخم داسې سخت و چې کالو سر یې علاج وکړو خو ښه نه شو. په دې دوران کې نبي علیه الصلاة والسلام د حمز الساعت د جنګ اعلان وکړو. ام عماره رضی الله تعالی عنها هم ملا وتړله، تیاره شوه، خو چونکې لومبی زخم بالکل تازه و په دې وجه شریکه نه شوه. نبي علیه الصلاة والسلام کله چې د خمیرستان نه واپس شو نو د ټولو نه لومبی د ام عماره رضی الله تعالی عنها خیریت یې معلوم کړو او کله چې معلومه شوه چې ښه ده نو ډېر خوشحاله شو. د دې زخم نه علاوه نور هم ډېر زخمونه د احد په جنګ کې پرې راغلي وو. ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په اصل کې هغه خلک په اسونو سواره وو او مونږه پیدل وو، که چېرې هغوی هم زموږ په شان پیدل وي نو بیا خو څه خبره وه. دغه وخت به د اصل مقابله پته لګېدلې وه. کله به چې په اس څوک راغی او زه به یې ووهلم نو د هغې حملې به په ما ډال منع کولې، او کله چې به
هغه ما نه مخ واړاوه، بل طرف ته به روان شو، نو ما به د هغه اس په خپو حمله وکړه، هغه به مې پرې کړې، نو هغه به اس هم پرېوتو او سور به هم پرېوتو، او کله چې به هغه پرېوتو نو نبي علیه السلام به زما زوی ته اواز وکړو او زما مدد ته به یې راولېږو. زه او هغه دواړه به یو ځای شو، هغه به مو مړ کړو. د دې زوی عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زما ګس مټ زخمی شو او وینه نه بندېده. نبي علیه السلام وفرمایل چې په دې پټۍ وتړه. زما مور راغله، د خپلې ملا نه یې څه ټوکړه راویستلې او ویې تړله. بیا یې وویل ځه کافرانو سره مقابله کوه. نبي علیه السلام دا منظر لیدلو فرمایلو ای ام عماره، دومره همت څوک لرلی شي څومره چې ته لرې. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دې دوران کې دې ته او د دې کورنۍ ته څو وارې دعاګانې وکړې او تعریف یې